شرطها ان تكون علمية في العجمة وتحرك الاوسط او زيادة على الثلاثة، فنوح منصرف وشطر وابراهيم ممتنع. بل اسباب د غیر منصرفنا کون د لفظ د موضوع په غیر د وضع د عربونه، کون د لفظ د موضوع په غیر د وضع د عربونه. بل د اسباب د غیر منصرفنا کون د لفظ د موضوع په غیر د وضع د عربونه. عجمه خو لفظ ده چې په عجمي کې وضع شوی او په عربی کې نه وضع شوی، نو دا کېدل د لفظ د موضوع په غیر د وضع د عربونه. دا کون ځکه یم چې عجمه خو کلمه ده او کلمه خو ذات ده او اسباب د غیر منصرف د قبیله د اوصاف نه دي. عجمه خو کلمه ده، کلمه خو ذات ده او اسباب د غیر منصرف د قبیله د اوصاف نه دي. شمیرل د عجمه د اسباب د غیر منصرف نه نسي کیږي. خو بهم دلته د نو دلته دا کون د لفظ موضوع، دا کون دا صفت ته، نو دا صفت اصل کې دلته کې سبب د غیر منصرف دی. عجمه چې سبب د غیر منصرف ګرځي نو دوه شرطونه دی ولا، شرط اول او شرط ثانی. شرط اول دا ده چې دا لفظ با په کلام عجمی کې علم وي، دا لفظ با په کلام عجمی کې علم وي، دا لفظ با په کلام عجمی کې علم وي. پیر شو پی دا یو، دا لفظ با په کلام عجمی کې علم وي، حقیقتا یا حکما، حقیقتا یا حکما. د دې دپاره چې عجمه لازمه شي د کلمې سا، ځکه چې اعلام محفوظ دي د تغییر نه بقدر الامکان. د دې دپاره چې عجمه لازمه شي د کلمې سره، ځکه چې اعلام محفوظ دي د تغییر نه بقدر الامکان. دا لفظ په کلام عجمی کې علم وګرځي نو بیا به پکې تغییر تبدیل نه راځي، ځکه کوم شی چې علم شي تغییر تبدیل پکې نه راځي څو پورې چې ممکن وي. نو دا لفظ با په کلام عجمی کې علم وي حقیقتا یا حکما. حقیقی مثال لکه لفظ د ابراهیم، دا عجمی لفظ ده، په عجم علم ده، تغییر تبدیل پکې لفظا او مانن رانغی. او حکمی علم دی ته وایي چې یو لفظ په عجمی کې یوه معنا لري، اگر کو علم نه خو یوه معنا لري، او دا لفظ بیا چې عربی ته نقل شي نو تغییر پکې رانه شي، نه د معنا په لحاظ تغییر پکې راشي او نه د لفظ په لحاظ پکې تغییر راشي، نو دا علم دی. لکه لفظ د قالون، قالون په عجمی کې جید او کره ته وایي، جید او کره. بیا دا قالون عربی ته نقل شو، نو په عربی کې د قراء سبعو کې یو قاری دی چې د هغه نوم شو، قراء سبعه مشهور قاریان چې د هغې نوم شو، په هغې کې د یو قاري نوم شو چې د هغې نوم شو، لفظ کې هم تغییر نه دی راغلی، حقه شان قالون قالون دی، معنا کې هم تغییر رانغی، ځکه په عجمی کې قالون کره او جید ته وایي، او چې عربی ته نقل شو هم په قراء سبعو کې د یو قاري نوم شو، نو هغه هم په قرائت کې جید او کره متقاریان نو هغه معنی هم حقه شان باقي ده او لفظ هم باقي دی. نو دا لکه چې په عجمی کې حکمن علم دی. ولی مقصود د علم نه خو بل څه نه، خدای چې تغییر پکې رانه شي او په دې کې تغییر نه راغلی نو دا داسې شو لکه چې حکمن علم دی. نو شرط اول ده چې دا لفظ به په عجمی کې علمي او حقیقتا یا حکمن بیا به عربی ته نقل شي. نو شرطها، شرط د پاره د عجمې په سببیت د غیر منصرف کې دا دی ان تکون علمیتا، کېدل د عجمې دی منصوب الى العلم په العجمه په کلام عجمی کې، کېدل د عجمې دی منصوب الى العلم
په العجمه په کلام عجمی کې د دې دپاره چې دا عجمه لازمه شي د کلمې سره ځکه چې اعلام محفوظ دي د تغییر نه بقدر امکان یو شی چې علم شو تغییر تبدیل پکې نه راځي د څو پورې چې ممکن وي دویم شرط پکې دا دی په عجمه کې چې دا کلمه به یا زائد په ثلاثه وي یا به پکې منځنی حرف متحرکي یا به زائد په ثلاثه وي یا به پکې منځنی حرف متحرک وي وتحرك الاوسط او زیات علی ثلاثه یا به پکې زائد په ثلاثه وي یا به پکې تحرک د حرف اوسط وي د دې دپاره ځکه چې دارمدار د غیر منصرف په ثقل دی ځکه دوه سببه جوړول یا یو سبب چې قایم مقام د دوی دا ثقل دی نو هر کله چې دارمدار د غیر منصرف په ثقل دی نو ته چې پکې دوه سبب معتبره یا یو سبب چې قایم مقام د دوی دا ثقل دی دارمدار د غیر منصرف په ثقل دی نو هر کله چې دارمدار د غیر منصرف په ثقل دی نو په غیر منصرف کې دوه سببه یا یو چې قایم مقام دا ثقل دی او دا تحرک او زیادت هم ثقل دی نو هغه اسباب به په ځای باقی پاتې شي اسباب به محفوظ پاتې شي او که په کلمه کې تحرک د حرف اوسط هم نه او زیادت په ثلاثه هم نه نو په کلمه کې به تخفیف راشي نو دا تخفیف به مقابله وکړي د ثقل د غیر منصرف سره دا تخفیف به مقابله وکړي د ثقل د غیر منصرف سره که زیاد په ثلاثه هم نه او تحرک هم نه نو په کلمه کې به تخفیف راشي نو دا تخفیف به مقابله وکړي د ثقل د غیر منصرف سره نو غیر منصرف به د سببیت نه وباسي غیر منصرف به د سببیت نه وباسي فنوح منصرف وتحرك الاوسط او زیات ولا ثلاثه دا شو لفظ د نوح منصرف دی ولی دا خو نه زائد په ثلاثه دی او نه پکې تحرک د حرف اوسط دی چې واو دی هغه ساکن دی نو نوح کې دوه سبب شته یو علمیت دی بل عجمه ده خدا منصرف دی ځکه زائد او تحرک پکې نشته نو شرط اول پکې شته چې علمیت دی خو شرط ثانی پکې نشته نو لفظ د نوح منصرف شو وشطروا وابراهيم ممتنع لفظ د شطروا او لفظ د ابراهيم ممتنع دی منصرف کول ده دی په شطروا کې دوه شرط موجود دی یو خو علم دی د بنو بکر قبیله یو قلانوم دی او دیم تحرک در په اوسط شته او لفظ د ابراهيم علم دی او زید په ثلاثه دی عجمم ده لہذا دا دوانه غیر منصرف دي عجمه ده او علمیت پکې ده او شرط موجود ده چې په اول کې تحرک ده او په دویم کې زیادت په ثلاثه ده دې ځای کې دا چې لفظ د نوح منصرف ده دا اختلافي مسله ده دا د درې ده چې دا منصرف ده بعض علما وایي چې دا غیر منصرف ده ځکه چې نفس سببونه پکې شته چې زیادت او چې عجمه او علمیت ده دا غیر منصرف ده خو مصنف وایي چې دا منصرف ده ځکه خو شرط وجودي رستو کو شرط عدمی مخکې کو چا تحرک او زیادت نه دغه مثال به لفظ د نوحي نو عدمی تپری په عدمی مخکې کړه او چې دا دواړه پکې دغه مثال شطرو ده تپری په وجودي باندې رستو کړه او تپری په عدمی مخکې کړه حالانکه وجود اشرف ته د عدم نه خو ځکه مخکې کړه چې مقصود د رب د پاغه چا چې لفظ د نوح ته غیر منصرف وي دې ځکه یو خبره شته چې لفظ د ماه او د جورو ماهو او جورو دې کې خو زیادت په ثلاثه نشته او تحرک د حرف اوسط هم پکې نشته سره د دینه چې دلته دی غیر منصرف دی
او نوح کې هم تحرک او زیادت نشته او دې ته منصرف وي. نو ماه او جورو کې عجمه شته او بیا ورته ته منصرف وي غیر منصرف وي، او لفظ د نوح کې عجمه شته او دې ته منصرف وي، هغه ته څنګه غیر منصرف؟ پکې هم زیادت د حرف وسط او تعارض نشته، سکون د حرف وسط او غیر منصرف دی. نو جواب دا دی چې هلته خو عجمه د بل د قوت دپاره ده. په لفظ د ماه او د جور کې دوه سبب شته چې علمیت او تانیث دی، او عجمه د هغو د قوت دپاره ده. نو هلته تحرک او زیادت ته ضرورت نشته. دوه سبب شته چې علمیت او تانیث دی، او عجمه د هغو د قوت دپاره ده. نو په هغې کې زیادت او تحرک ته ضرورت نشته. او په دې بل صورت کې په لفظ د نوح کې عجمه په خپله سبب دی، د بل د قوت دپاره نه دی، په خپله سبب دی، ځکه دا منصرفه ده. پوه شو؟ یو سوال پې بل شته چې لفظ د هندون په هغه کې تانیث معنوي او علمیت دی، او شرط د وجوب یې نشته دی چې زیادت یا تحرک یا عجمه ده، او بیا هم غیر منصرف کول هم جایز دي. لفظ د هندون کې یو تانیث دی بل علمیت دی، او نه زیادت او تحرک او عجمه پکې نشته، اسباب د قوت یې نشته، او بیا هم غیر منصرف کول جایز دي. نو په لفظ د نوح کې دوه سبب شته چې علمیت او عجمه ده. نو په نظر سره نفس سببینو ته د غیر منصرف هم جایز شي او منصرف هم د جایز شي، لکه هندون کې غیر منصرف او منصرف جایز و. نو د هغې جواب دی دا کوي چې د تانیث او د عجمې فرق دی. دا دواړه صفتین معنویتین دي، ښکاره نه ښکاري په سترګو. عجمه هم یو معنوي صفت دی او تانیث معنوي معنوي صفت دی، خو تانیث صفت قوي دی د عجمې نه. تانیث صفت قوي دی د عجمې نه. ولې؟ تانیث معنوي په بعض حالاتو کې ظاهریږي، لکه په حالت د تصغیر کې ته نه ښکاره کېږي. هندون هنیدتون نفس نفیستون، نو په بعض حالاتو کې هغه تانیث ظاهریږي. هر چې عجمه ده هغه په یو حالت د حالاتو کې نه ظاهریږي. نو چې په یو حالت د حالاتو کې نه ظاهریږي نو عجمه سبب د غیر منصرف نه دی. اوس په دې پوه شول سبب د غیر منصرف خو دی، خو عجمه صفت ضعیفه ده. نو چې صفت ضعیفه ده نو چې په کلمه کې علم او عجمه او شرایط ولا نه دا به چورلټ منصرفي، چورلټ به منصرفي. خبر خلاصه شو. دا یاد ساتئ چې عربي د اسماعیل علیه السلام نه شروع ده. نو اسماعیل علیه السلام نه مخکې چې څومره نومونه دي دا عجمي دي، اگر کو بیا عربی ته نقل شوي دي. نو په انبیا علیهم السلام کې یو څو نومونه دي چې هغه منصرف دي. لفظ د محمد، لفظ د نوح، لفظ د هود، لفظ د لوط، لفظ د صالح، لفظ د شعیب علیهم السلام دا منصرف دي. هود او نوح دا خو او لوط دا عجمی الفاظ دي، علمیت او عجمه پکې شته خو زیادت او تحرک پکې نشته. او لفظ د صالح، لفظ د شعیب، لفظ د محمد دا عربي الفاظ دي. نو په دې وجه باندې دا منصرف دي، غیر منصرف دي. یو علمیت پکې ده نور اسباب پکې نشته. څوک وایي لفظ د صالح هم عجمي دی ځکه دا خو مخکنی پیغمبر دی. نو چې هغه لحاظ کې به غیر منصرف دی. یو عجمه ده او بل علمیت دی، زاید په ثلاثه دی. صالح څلور حروف دي، زاید په ثلاثه دی. دا شو خبره څوک دا وایي ينصرف ودان دی گربانی همالا ينصرف دسې راځي که نه شعر دی. صالح هود نوح، صالح هود محمد با شعیب نوح لوط ينصرف ودان دی گربانی همالا ينصرف باقی همالا ينصرف. الجمع شرط صيغة منتهى الجموع.